بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتلو تلاوت کا ما اوحي إليك چه وحي كشروتا من الكتاب ده كتابنا وأقم الصلاة أو قائم كوت الصلاة منزلا إن الصلاة بشك من تنهى من كيد من الفحشاء ده بحيايونا والمنكر ودبدينا ولذكر الله أو خامخا ذكر الله أكبر الويده والله تعالى أكبر الويده والله تعالى يعلم بجميع ما تصنعون شكوي تاسو د دې آیات د مخکینی آیاتونو سره مناسبت دار چې په مخکینی آیاتونو کې اثبات د وحدانیت د الله وشو خلق الله السماوات والارض بالحق دا اثبات د وحدانیت د الله دی په دې آیاتونو کې وسو اثبات د رسالت کوي چې اے مخاطبه تل لوله هغه چې تا ته وحی کړی شوې ده د کتاب او د کتاب نه چې کومه وحی تا ته کړی شوې ده هغه تلاوت کوه نو د دې نه چې وحی ورته وشي او د هغې تلاوت کوي نو دا اثبات د رسالت نو د دې نه اثبات د رسالت ثابت شو ان الصلاة بشک من تنهی منې کوي د بېحیایو د منکر نه په دې جمله باندې مشهور اعتراض دی چې ډېر کله کې خلک لمونځ کوي او د بېحیایو او د ګناهونو نه نه منې کوي بلکې د دې باوجود هغه ګناهونه کوي علما د هغې نه مختلف جوابونه کوي یو جواب دا دی چې لمونځ منې کوي د بېحیایو د منکر نه خو چې تر څو پورې ته په مانځه کې وي چې تر څو پورې څوک او یو سړی په مانځه کې وي نو دا یې د بېحیایو او د بدو نه منې کوي انس بعض علما ذکر کوي چې د دې بیان رسول علیه السلام کوي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې یو هلک د انصارو نه د رسول علیه السلام سره به لمونځ کوه او دغه هلک به نه پرېښودو فواحش او سرقه دا به نه پرېښوده مګر کوله نو دغه سړی نبي علیه الصلاة والسلام ته دغه هلک ذکر شو نو رسول علیه الصلاة والسلام ویل چې بېشکه مونځ زه به چې دله به منې نو هغه سړي لا څه درنګ نه و تېر کړی چې توبه یې ویسته و حال یې ښه شو خلاصه دا شوه چې هغه مونځ چې هغه مقبول وي په هغه کې اخلاص پکې په هغې کې تعدیل الارکان پکې په هغې واجبات مستحبات سنن د هغو رعایت شوی نو دغه مونځ د بېحیایو او د بدو نه سړی مني بعض علما ذکر کوي
چې کوم یو سړی مونځ کوي او کوم یو سړی مونځ نه کوي نو کوم یو سړی چې تعین چې دا مونځ کوي او دا بې حیایو ته راته نو د دې د ګناهونو او خطاګانې کم وي د هغه چا نه چې هغه مونځ نه کوي چې مونځ نه کوي نو د هغه بې حیایو ته ګناهونو ته هغه ډېر راځي ولذکر الله خامخا ذکر د الله تعالی اکبر ډېر لوی دی ذکر د الله څنګه لوی دی مطلب دا دی چې د الله تعالی ذکر الله یعنې ذکر د الله چې الله یادوي بنده لره په مانځه کې چې الله بنده لره په مانځه کې یادوي اکبر لوی دی د مانځه نه مطلب دا دی چې الله تعالی بنده لره په مانځه کې یادوي چې ته په مانځه کې ولاړ یې الله دې یادوي دغه د الله ذکر لوی دی د مانځه نه ستا د مانځه نه لوی دا دی چې الله تا یادوي دویمه معنی یې دا ده ولذکر الله یعنې ذکر د بنده الله لره ذکر کی اضافت الله ته شوی دی مفعول دی فاعل عمل دی نو ولذکر الله ذکر د بنده الله لره په مانځه کې لوی دی ډېر لوی دی د ذکر د بنده نه دې لره چې یادوي خارج د مانځه مطلب دا شو چې یو بنده دی الله لره په مانځه کې یادوي دا ډېر لوی دی د یادولو د دې بنده الله لره د خارج د مانځه نه چې د مانځه نه خارج یادوي بنده الله لره په مانځه کې یادوي دا ډېر لوی دی د یادولو د بنده الله لره د خارج د مانځه دریم قول دا دی ولذکر الله خامخا ذکر د بنده الله لره چې بنده الله لره یادوي دا لوی دی د ټولو اعمالو د بنده نه د ټولو اعمالو د بنده نه لوی دا دی چې بنده الله لره یادوي ولا تجادلوا تاسو جګړه مه کوئ بحث مباحثه مه کوئ اهل الکتاب د اهل کتابو سره الا مگر بالتي بهغه طریقه هي دا طریقه احسن ډېره غوره ده الا الذين مگر هغه خلک ظلموا منهم چې ظلم کړی و هغو د دیونه وقولوا وایه تاسو آمنا ایمان راوړلی موږ بالذي په هغه باندې انزل الینا چې نازل شوی موږ ته وانزل الیکم نازل شوی تاسو ته وإلهنا إله زمونږ او اله ستاسو واحد یو دی ونحن له مسلمون او موږ خاص الله لره مسلمون ګرځندې حاضر په دې آیات کې الله تعالی د اهل کتابو سره د بحث او مباحثې چې د هغو سره بحث مباحثه به په څه طریقه ځکه چې د مکه مدینه منوره کې ځکه چې ډېر داسې و چې مکې نه به خلک راتله مدینې ته اهل کتابو سره به میلاوېدل نو لهذا چې د اهل کتابو سره کله میلاوېدلي او د هغو سره نو د هغو سره به روش او د هغو سره به د طریقه دا څنګه د دې وجې نه بعض علما ذکر کوي چې دا آیات مدني ځکه چې اهل کتاب هغه په مدینه منوره کې اوسېدل
اوس تاسو دې آیات ته ګورئ د مجادلې نه مراد مناظره ده چې تاسو مناظره مه کوئ د اهل کتابو سره بحث مباحثه مه کوئ مګر په هغه طریقه هي احسنو چې هغه غوره او هغه غوره طریقه دا ده چې دا موافقت دی د هغه څه چې هغوی بیانوي د اخبارو د اوایلو خپل نه هغو چې د خپل اوایل او متقدمین کوم اهل کتاب دي د هغو چې د هغه موافق څه بیانوي نو په هغه ورسره تاسو په هغه طریقه باندې ورسره تاسو د هغې سره مجادله کوئ چې دا اهل کتاب کما حق خبر د خپلو اوایلو مطابق کوي لہذا د هغې په موافقت باندې ورسره تاسو د هغو سره بحث مباحثه کوئ نو دا ستاسو بحث مباحثه د هغو سره په دغه طریقه باندې الا مگر الذین هغه کسان ظلموا منهم چې ظلم کړی و هغو د دیو نه کوم چې د دیو نه ظالمان و هغه کافر او هغه دا وایي چې د الله تعالی لپاره ولد دی د الله سره شریک دی هغو دا وایي چې ید الله مغلوله لا نو په دغه اهل کتابو باندې تاسو نرمي مه کوئ بلکې په هغو باندې سختي کوئ الا بالتي په هغه طریقه چې هغه احسن ده الا الذین مگر چې کوم ظالمان دي نو د هغو سره بحث مباحثه په احسنه طریقه مه کوئ مګر په هغو باندې سختي کوئ دا د دې آیات یوه معنا دویمه معنا دا ده چې د اهل کتاب نه مراد مؤمنان دي نو تاسو بحث مباحثه مه کوئ د مؤمنانو د اهل کتابو سره د مؤمنانو د اهل کتابو سره بحث مباحثه مه کوئ مګر په هغه طریقه چې هغه آسن په غوره طریقه په نرمۍ سره د هغو سره بحث مباحثه کوئ الا الذين لكن ها کسان چې د اهل کتابو نه ظالمان او هغو کفر کړی نو په هغو سره بیا سختي کوي بعض علما ذکر کوي چې د اهل کتاب نه مراد اهل ذمه والا نو معنا به دې وکړي ولا تجادلوا تاسو بحث مباحثه مه کوئ تاسو بحث مباحثه مه کوئ اهل الکتاب د اهل کتابو سره هغه اهل کتاب چې اهل ذمه دي مګر په هغه طریقه هي احسنو چې دا غوره او هغه اهل کتاب چې هغه اهل ذمه دي تا له جزیه درکوي ستا تابع دي نو د هغو سره بحث مباحثه مه کوئ مګر په هغه طریقه هي احسن چې هغه غوره ده نو د هغو سره بحث مباحثه په احسن او په غوره طریقې سره کوئ الا الذین مگر هغه چې ظلم کړی دی د هغو نه او د هغو نه چې کوم ظلم کړی دی هغه دا ده چې هغو د ذمې نه د جزیې نه انکار کړی او جزیه نظر کوي نو لہذا د هغو سره بیا به په اسانه طریقه باندې بحث مباحثه نه کوي مګر بیا په هغو باندې سختي کوي او سختي دا ده چې د هغو سبب قتال وستې چې د هغو سبب جنګ بیا په توره باندې وقولوا وایئ تاسو آمنا بالذي اهل کتاب بالتورات په عبراني ژبه سره وایي او په عربي ژبه د اهل اسلام دپاره د هغې تفسیر کوي
نو مؤمنان دا به حیران وو چې موږ په دې باندې ایمان راوړو که رانه الله جل شانه دا آیات نازل چې تاسو دا وایي آمنا موږ ایمان راوړلی په هغه څه باندې انزل الینا چې نازل شوی موږ ته او انزل الیکم نازل شوی تاسو ته چې کوم د الله له طرفه کوم حکم دی په هغه موږ ایمان راوړو کوم څه چې تاسو تحریم کړی دی نو د هغه په هغه باندې موږ ایمان راوړو کوم چې الله حکم دی تاسو ته نازل شوی دی موږ په هغه باندې یقین کوو د دې ولا تجادلوا اهل الكتاب د دې آیات د مخکینی آیاتونو سره بدل چې په مخکینی آیاتونو اصلاح د خپل نفس وخت د خپل نفس اسلام او د هغه خپل نفس اصلاح په دې طریقه باندې وه چې تلاوت کوه اقامت د لمونځ کوه او ذکر د الله کوه نو په دې کې اصلاح د خپل نفس اوس په دې آیاتونو چې الله تعالی ذکر کوي چې تاسو بعض مباحثه د اهل کتابو څخه کوئ نو هغه ورڅه په احسن طریقه کوي په احسن طریقه باندې اهل کتاب ورته دعوت ورکوي په نرمۍ سره په خوش اخلاقۍ سره هغه دین او اسلام ته راطلب کوي نو په دې کې اوس هغه نورو ته هدایت کول په احسن طریقه د دې بیان چې د نورو د تاسو هدایت کوي امر بالمعروف کوي نو په احسن طریقه باندې کوي نو په مخکینی آیات کې خپل ځان کامل کولو او په دې آیات کې تکمیل د غیر چې بل هغه کامل چې بل هغه دین او اسلام راته بعض علما ذکر کوي چې ولا تجادلوا الا دا منسوخ دی او ناسخ ولا آیاتونه د جهاد دي خو راګې خبره ده چې منسوخ نه دی ځکه چې د مجادلې نه مراد مناظره ده بحث مباحثه ده او دا خو منسوخ ده وكذلك همدارنګه انزلنا الیک الکتاب نازل کړه موږ دا کتاب فالذین آمنوا آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړل هغه د کتاب یؤمنون به ایمان لري او د قرآن باندې ومن هؤلاء یودا کسانا من هرسون دی یؤمن به چې ایمان لري وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون او انکار نه کوي په آیاتونو زموږ سره الا الکافرون مگر کافران وكذلك دار کاب د پاره د تشبیه دارنګ چې موږ نازل کړی دی نازل کړي کتابونه هغه چا چې مخکې ستانه چې اے نبي څوک دي نو موږ هغو ته کتابونه نازل کړي نو دارنګ موږ تا ته کتاب نازل کړي او په دې جمله کې اهل کتابو ته ترغیب ورکول دي ایمان ته چې اهل کتابو تاسو ایمان راوړئ ځکه چې څنګه تاسو ته کتاب د طرفه د الله نه راغلی لکه تورات او انجیل یعنې دغه شان کتاب د نبي علیه السلام ته هم راغلی دی نو چې هغه آسماني کتابونه مخکینی منئ نو دا ترغیب فالذین هغه خلق مراد د الذین هغه اهل کتاب دي چې کوم اهل کتاب دي چې موږ ورته کتاب ورکړلی هغه به د قرآن باندې ایمان راوړي
او دغه اهل کتاب په دوه قسمه دي یو خو هغه دی چې د نبي په دور کې دي هغه دې ایمان راوړي عبدالله بن سلام او د هغه ملګري مؤمنان شوي او یا د پرلزیم نه مراد هغه دي چې د نبي علیه السلام د زمانې نه مخکې تېر شوي نو مخکې چې کوم اهل کتاب تېر شوي هغو پر قرآن باندې ایمان راوړي کوم چې مؤمنان اهل کتاب یا د والذین آتیناهم الکتاب نه مراد صحابه دي هغو پر قرآن باندې ایمان راوړي ومن هؤلاء دغه خلقنا هغه دي چې ایمان راوړي نو بیا د من هؤلاء نو بیا اهل کتاب چې د اهل کتابو نه په باندې ایمان راوړي وما كنت ونرد نبي تاتو لتا تلاوت من قبله مخير دينا من كتاب سے کتاب ولا تخطوا او نتاخت لك ودرا بيمينك فخيل اسفل سرا اذن بدا وخي لرتاب المبتلون فدا وخي خامخ شک بکوله المبتلون باطل پرست خلق وما كنت تتل من قبله من كتاب د دې آیات مخکینی سره مناسبت داري چې مخکینی آیات کې الله ویل چې د آیاتونو زمون نه انکار نه کوي مگر کافران په دې آیات کې اوس الله ذکر کوي چې دا کافران چې د آیاتونو نه انکار کوي او باطل پرس خلق په دې کې تردد او شک کوي نو دا په دې تردد او په دې شک او په دې انکار کې په ناجیزه په ناحق وجه د هغه دا ده چې نبي علیه السلام نه خط لیکلی شو نه کتاب لوستی شو او د رسول علیه السلام دا حالت ټولو عربو ته معلوم نو چې د هغه حالت دا و چې نه خط لیکلی شو نه هغه څه لوستلی شو او هغه دا فصیح او بلیغ قرآن وایي د الله کلام وایي د زمانې مخکینی تاسو ته حالات بیانوي د آینده زمانې حالات تاسو ته بیانوي نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا نبی بر حق او دې ته وحی راځي نو دیو مخکې چې کوم انکار ذکر شوی د کافرانو د هغې څه وجه څه دلیل نشته په دې ځای کې علماو په دې باندې بحث کړی چې آیا نبی علیه السلام خود د نبوت نه مخکې امي په خپله نبی علیه السلام وایي چې انا امة امیة موږ یو امت امي لا نكتب نه موږ لیکو او نه موږ ولا نحسب موږ نه حساب او امي خود قرآن کې د رسول علیه السلام صفت البته د نبوت نه وروسته د خط یا لوستل کولی شو که نه شو په دې کې د علماو کافي اختلاف بعض صحابه کرام ذکر کوي ما مات النبي علیه السلام حتی کتب وقرأ چې نبی علیه السلام نه وفات شوی حتی چې د لیکل کولی شو او قرأت کولی شو نو نبی علیه السلام لیکل او قرأت دواړه کولی شو انس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې نبی علیه السلام ویلي رأیت لیلة ما ولد بشپې هغه شپه چې زه مې
معراج ته بوتلی شوی وو چې لیکلی شوي وو په باب د جنت باندې الصدقة بعشر امثالها چې صدقې اجر 10 چنده دی او د قرض اجر په 18 چنده باندې نو د صدقې اجر 10 امثال وي او د دغه اجر د قرض 18 امثال رسول علیه السلام چې دا ما په جنت په دروازه باندې لیکلی شو نو دا رسول علیه السلام خط په نه وایي دارنګې په صلح حدیبیه کې رسول علیه السلام کاغذ راواخیست او هغه ښه لیکل نه شو کولی نو ویې لیکه هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله صلی الله علیه دا هغه دی چې فیصله کړله په دې باندې محمد بن عبدالله نو رسول علیه السلام دا ولیکه چې هذا ما قضى علیه محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم نو دا هم که دې آیات ته وګورئ نو د دې آیات نه هم معلوم شو چې رسول علیه السلام د نبوت نه وروسته لیکل کولی شو دلیل پې دا دی چې نوې تتلو چې تا تلاوت کوو من قبله مخکې د دې نه نوې چې تا تلاوت کوو من قبله مخکې د دې مخکې د نبوت نه مخکې تا کتاب نه شو تلاوت کولی نو مخکې د دا من قبله دا مخکې لفظ راغی مخکې د نبوت نه نو د دې نه معلومه شوه چې د نبوت نه وروسته دا ختم کولی شي او دا لوستل کولی بل هو بلکې دا قرآن آیاتونه دي بینات واضحه فی صدور الذین پسینو دا کسانو کې اوتو العلم چې ورکړل شوی هغو دا علم وما یشهد انکار نه کوي بآیاتنا په آیاتونو زموږ سره الا الظالمون مگر ظالمان وقالوا لو كفرا لولا انزل عليه آيات من ربه وينشي نازل ولا بدينا بمن آيات معجزه من ربه طلب دینا قل تورتوا انما الآيات بشك معجزه عند الله بنزل الله دي وانما بشك ذكرهم كما مبين واضحه د دې آیات مطلب دا دی چې کافرانو به دا ویل چې په نبي علیه السلام باندې چې موږ کومې معجزې طلب کوو هغه پرې ولې او په دې جمله کې د هغو انکار د نبوت نه او په مخکینی آیاتونو کې به اثبات د نبوت وشو اثبات د رسالت وشو نو په دې آیاتونو کې د هغو انکار د نبوت نه ذکر کېږي د مشرکانو انکار د نبوت نه داسې کاوه چې په دې دا که نبي دی نو چې کوم موږ معجزات طلب کوو هغه دې پرې نازل کړي نو چې په ده باندې موږ کوم معجزات طلب کوو هغه ته نه شي ورکولی نو دا نبي نه دی الله نبي ته وویل چې ته ورله دا جواب ورکړه چې انما الآیات عند الله معجزات په نزد الله او بېشکه زه یېرونکی یم مبین واضحه وانما انا بېشکه زه یېرونکی یم واضحه زما کار یېرون اولم یکفیهم آیا نه ده کافي د هغو دپاره انا انزلنا چې بېشکه موږ نازل کړی علیک الکتاب تا باندې کتاب یتلا علیهم چې تلاوت کولی شي په هغو باندې ان فی ذلک بشک بذلک اذا رحمت خامخ رحمت دے و ذکر و نصیحت دے لقوم دپر د قوم یؤمنون چې ایمان راوړي هغو اولم یکفیهم دا جواب دی د هغو د خبرې دی ویلو چې په دې نبي باندې معجزات د رب د دې نه ولې نشي نازلولی الله جواب ورکړ
او د جواب حاصل دا دی چې موږ په تا باندې ای نبي یوه معجزه نازل کړله چې قرآن دی دا قرآن په دیو باندې تلاوت کولی شي آیا دغه قرآن د دیو دپاره کافي نه دی اولم یکفیهم آیا دغه قرآن د دیو دپاره کافي نه دی د دې نه بل څه د معجزه دا غواړي نو لهذا معجزه خو موجوده چې هغه قرآن دی نو د قرآن نه چې معجزه ده د هغې نه د پاسه بل ته څه شی معجزه بعض علما ذکر کوي چې څه خلک به د مسلمانانو نه رالو په تختو باندې نو په دغه تختو کې به دیو لیکلي بعض هغه چې د خلک مسلمانانو به د یهودو نه اورېدلي هغه به لیکي نو رسول علیه السلام به وفرمایل چې کافي دی د یو قوم د حماقت او د ګمراهۍ دپاره ده چې دیو مخ اړوي د هغه نه چې دیو ته په دې باندې نبي راغلی او ځي هغه ته ځي چې کوم څه د دیو نه بغیر بل نبي ته راغلي وي هغه نو الله دا آیات نازل چې تاسو په تختو کې تورات لیکئ او قرآن فریدی نو آیا اولم یکفیهم آیا د هغو لپاره کافي نه دی ده چې دیو دا قرآن د دیو په دیو قرآن پرېږدي او ځي په د یهودو نه په تختو کې تورات نو دغه کسانو ته لږه زورنه ده چې دا کار ابو ملیکه وایي چې عبدالله بن عامر رضی الله تعالی عنہ عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ته څه هدیه کړې نو حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ګمان دا کړی چې دا عبدالله بن عمرو بن عاص نو هغه هدیه کې نو رد کړی او ویلو چې دا په آسماني نور مخکینی کتابونو پسې د هغې اتباع کوي تورات او انجیل او هغه آسماني کتابونه دا لولي بیا هغې ته وویلی شو چې دا خو عبدالله بن عمر نه دی دا خو عبدالله بن عامر دی او دا هدیه تا ته عبدالله بن عامر رضی الله تعالی عنه رالیږلی نو هغه پې داسې هغې ته هغه هدیه بیا قبوله دارنګې حفصه رضی الله تعالی نبی علیه السلام ته راغلې وه په یو کتاب سره چې په هغې کې د یوسف علیه السلام فیصلې کړې وه په داسې نو حفصه هغې لوستل هغه کیسه او د نبی علیه السلام مخ متغیر کېده نو نبی علیه السلام ویل زما د قسم وي په هغه ذات چې نفس زما په لار ځای کې که چېرته تاسو ته یوسف علیه السلام راشي او زه په مابین ستاسو کې یم او تاسو د هغه تابعداري وکړه او زم پرېښودم نو تاسو به ګمراه شئ زه حصه ستاسو یمه د انبیاو نه او تاسو حصه زما یې د امتونو نه نو د دې نه معلومه شوه چې د قرآن په موجودګۍ کې نور آسماني کتابونه هغه منسوخ دي د هغو تلاوت نشي کولی ناسخ د هغو دپاره قرآن
قلت ورته کفا بالله کافی دی الله تعالی بیني په ما بین ما په ما بین صادق شهید گواه یعلم بیننا تعالی چې بس همونه کې والارض فنګری والذین خلق امنوا چې ایمان راوړل بالباطل باطل باندې وکفروا بالله او کفر کړه او په الله باندې اولئک دا خلق هم او الخاسرون زیانکاران دي نقصان موندونکي قلت ورته ووایه چې الله په ما بین ما او په ما بین ستاسو کې ګواه کافي لہذا الله ګواه کافي دی الله زموږ او زما او ستاسو ما بین کې ګواه په دې باندې اوس اعتراض واردي چې کله کافر رالګي هغه الله تعالی ګواه کوي نو د هغې نه منع راغله او په دې ځای کې الله نبي ته وایي چې ته ورته ووایه چې کافي دی الله په مابین زما په مابین ستاسو کې ګواه الله کافي الله کافرانو څه وایي وادعوا شهداءکم تاسو راطلب کوئ شهدا خپل من دون الله ما سوا د الله نه ما سوا د الله نه مطلب دا چې تاسو به الله ګواه کوئ نه نو د دغې نه مطلب دا شو چې کافر الله باندې کوي ته به الله نه ګواه او په دې ځای کې اثبات د دې دی چې خپل طور ته نه وي کافي دی الله په مابین زما په مابین ستاسو کې شهید دی نو په دې ځای کې څوک ګواه کړ الله ګواه موږ د هغه نه جواب کوو چې په دې کې څه منافات نشته او دا منافات په دې وجه نشته چې کافرانو به الله ګواه کاوه په باطل باندې په باطل باندې چېرې د قرآن مثل هغو پیش شي نو په دې باندې ګواه الله دا باطل باندې یو الله تعالی ګواه کول لفحق او په شریعت او په د اسلام سره موافق خبره باندې نه هغه جایز دی چې په دې باندې الله ګواه ناطق دی په دې باندې کتاب د الله دا ګواهي کول داسې ګواه جوړول الله ته جایز ويستعجلونك بالعذاب فجلته طلب کے اوستانا بالعذاب عذاب ولولا اجل مسمى كجتن نیٹا مقررہ لجاءهم العذاب نخام غرغلب ويغوت عذاب ولا ياتين مخام غراب شد عذاب غوت بغتة الناس وهم لا يشعرون بني خبر وهم لا يشعرون تبشعور نئی یستعجلونک بجلتے طلب کے اوستانا بالعذاب عذاب ان جہنم بیشک جہنم لمحیطۃ خامخا احاطہ کن کے لیے بالکافرین بکافران باندې یوم باخر باندې یکشاهم العذاب چپٹ کیا ادھر عذاب من فوقهم دفاصلہ غولا ومن تحت ارجلهم اولاد دفو داغولا ويقولوا ويبذوقوا وسقي ما كنتم چوي تاسو تعملون عمل کړو تاسو یا ایبا پدې دې کې یستعجلونک بالعذاب ويستعجلونک بالعذاب ولولا اجل پدې دې کې تخفیف دې د کافرانو د پاره دا وایي نه مخکې ذکر شو نه ذکر شو واستقوی اخروی لدى عذاب نے اللہ بن یا عبادی الذین اے بندگان زمان الذین اے بندگان آمنو جی مان روڑو ان ارضی بے شکل مکزما واسعت فراخرا فإیایا خاص مالرا پابودونی تاسو عبادت کوئی مالرا یا عبادی آمن دا آیات نازل شوی دی په مستضعفینو کې
چې کوم مؤمنانو ضعفاو په مکه مکرمه کې نو الله جل شانه هغو ته ترغیب ورکوي چې عبادت زما کوئ ځمکه زما پراخه ده. دویمه بعضو علما ذکر کوي چې دا آیات د اهل مکه په حق کې نازل شوی چې په مکه مکرمه کې کوم مؤمنان نو هغه مؤمنانو ته ترغیب دی په جهاد ترغیب دی په هجرت باندې چې تاسو د کافرو په منځ کې اوسېږئ او تاسو د کافرو په خوا کې یئ نو چې د کافرو په څنګ کې د کافرو په خوا کې تاسو اوسېږئ نو لہذا دا او تاسو عبادت کما حقه نشئ کولی نو الله و چې زما ځمکه پراخه ده خاص زمانه ویلی الله و چې زما ځمکه پراخه نو چې کله زما ځمکه پراخه ده زمانه ویلی او هجرت وکړئ او هغه ځمکې ته لاړ شئ هغه ځمکې ته لاړ شئ چې په کومه ځمکه کې مؤمنان نیکان صالحان د دې آیات نه معلومه شوه چې یو سړی دی د کافرانو په منځ کې اوسېږي او عبادت کوي نو دغه لپاره پکار ده چې دا د مسلمانانو خواته لاړ شي او د نیکانو صالحینو زګیرې ته هجرت وکړي د الله ځمکه پراخه ده او هلته د الله تعالی عبادات پیدا کړي کل نفس هر نفس ذائقة الموت سکون که نمر ده ثم بس الینا خاص منتا ترجعون تاسو لرا را واپس کولی شي تاسو لرا را ګرځولی شي تاسو خاص منتا تاسو را ګرځولی شي کل نفس ذائقة الموت په دې کې ترغیب دی دیو ته هجرت ته چېرې سړی مړ کېږي نو چې کله ته مړ کېږې نو لهذا هجرت وکړه مدینې منورې ته لاړ شي والذین خلق آمنوا چې ایمان راوړی او وعملوا الصالحات او عمل کړی او صالحات لنبوئنهم نو خامخا موږ به ځای ورکوو دران من الجنت جنت نه غرفا بالخانې غرفا بالخانه تجري چې به یو من تحتها الانهار ولخالدین فیها همیشه به فیها په دغه بالخانه کې نعم قد اجر العاملین اجر د عمل کوونکو الذين عمل کوونکي هغه خلک دي صبرو چې صبر کړی او علی ربهم او خاص پر خپل باندې یتوکلون اعتماد کوي هغه فوالذین آمنوا وعملوا الصالحات فدې آیاتونو کې د مؤمنانو لپاره بشارت وکأي من دابة او ډېر د زنده سرونه لا تحملو رزقها نبار کې هغه رزق خپل الله ولا تعالی يرزقها رزق ورکړي هغې لره وإياكم تاسو وهو الله تعالی السميع العليم اورېدونکی دی العليم علیم دی مخکې ذکر شو چې الله وایي زما ځمکه پراخه ده یعنې هجرت وایي چې هجرت ته کې نو په دې کې به تنګي د رزق راځي خپل اهل خپل کور
دا پرېښودل دا خو اسانه خبره ده نه. نو په دې ځایونه کې الله ترغیب ورکوي چې رزاق الله تعالی دی. هر زنده سړي ته الله رزق ورکوي او ډېر زنده سړي داسې دي چې هغه د ځان سره رزق نه ګرځي، هغه ول هم الله رزق ورکوي. دې فرقان ته ګورئ، دا رزق نه خزانه کوي نه جمع کوي، هغه الله ول رزق ورکوي. نو دا الله هغه لو تاسو رزق درکوي نو لهذا چې رزاق الله تعالی دی. نو ستاسو د هجرت کولو نه څه مانع نشته چې څه معنی نشته چې تاسو هجرت نه کوئ. ولئن سألتم خامخا بهته کې دا سوال وکړه ربنا من خلق السماوات والارض، چا پیدا کړی د اسمانونه او ځمکه او سخر الشمس او چا او مسخر کړی انور والقمر سوی ليقولن نو خامخا وی او الله کړی. فانا چرته یوبکون ګرځول شي واغو دا چرته ګرځول شي. الله تعالی یبسط رزق پراخه کوي، رزق لمن پراخه چي یشاء او چې خوښي د الله من عبادي د بندګانو د الله نه ويقدر له او تنګي الله تعالی د رزق لرا ويقدر تنګي د لپاره الله رزق بشکل تعالی هر شي باندې علي معلوم دي. ولئن سألتهم دلائل په وحدانیت د الله او دا دغه دلایل دي چې کافر د دې دلایل اقرار دا هغه زمانه کافر هغه د وجود د الله اقرار چې الله موجود. د نن سبا زمانه کافر د سړي چې هغه د وجود د الله دهریه اقرار نه کوي او هغه دا وایي چې دا عالم دا دنیا په خپله باندې پیدا شوي. ولئن سألتم خامخا کې سوال وکړه ربنا من نزل چا نازل کړی من السماء د اسمان نه ماء اوبه فأحیا به الأرض ژوندي کړل هغه په دې سره الارض ځمکه من بعد موتها او تر مرګ دینا ليقولن نو خامخا وایي الله دا اوبه الله نازل کړي. قلت ورته وایه الحمد لله حمد لله الله لرا ټول حمد دی الله لرا بلکې اکثر د خلکونه لا یعقلون عقل نه لري. هغو الحمدلله ټول حمد الله لرا بلکې اکثر د خلکونه لا یعقلون عقل نه لري. هغو اکثر د خلکونه عقل. وما هذه الحياة الدنيا مردا ژوند هغه ژوند چې د دنیا دی الا لهو مگر الله دا ولعب ولعب دی. وان الدار الاخرة او بشکه کور د آخرت لهي خامخا دغه دار د آخرت الحيوان حیات دی. لو كانوا يعلمون کچرته هغه يعلمون پیدل هغه په مخکینی آیات کې ذکر شو. ولئن سألتم خامخا کچرته اے نبی ته د هغونه سوال چې چا نازل کړلی د اسمان نه ماء اوبه باران چا نازل کړلی چې په دې باران باندې ځمکه راژوندی کړله وروسته د مرګ د دې نه نو خامخا دوی به وایي الله نو باران الله کوي. اوس دا کافران دا په دې دنیا په ژوند کې په دې غرور کې په دې دنیا باندې دیو په دوکه کې دا د دنیا دا ژوند دیو ته د عیش عشرت ښکاره کېده او د دې دنیا د عیش عشرت هغه د آخرت نه او د قیامت نه او د وحدانیت د الله نه منې کړي و الله د دنیا د زندګۍ وضاحت کوي.
چې دا د دنیا زندگی الله ولا لہذا په دې باندې مدوکه کې لئیا خاما غدال آخرت الحیوان یعنی حیات حقیقی حیات حقیقی آغد حیات حقیقی آغد آخرت آغد جنت زندگی دا آغا دا آخرت زندگی دا آخرت زندگی زکا حیات حقیقی چه آغد نختمی او د دنیا زندگی خو پادی دا سب دبئی بیانی فَإِذَا رَكِبُوا بِالْفُلْكِ کله چې سواری شي هغه بالفلک په کشته کې دعوا الله نورا طلب کوي هغه الله لرا په دې حال کې چې خالص کوونکی دی الله لرا دین اطاعت فلما كان نجاهم إلى البر چې خلاص کې الله تعالی ولرا إلى البر وجد إذا هم ناصبه يشركون شرکان جوړي او د الله سره فإذا ركبوا کله چې سواره شي هغه بالفلک په کشته کې کافر کله هغه را سواره شو په کشته او په کشته کې هغه سواره شي نو هغه څه کوي خالص الله لره دین خالص کوي راتلل کوي الله لره په دې حال کې چې خالص کوونکی دی الله ته اطاعت بیا د الله اطاعت د دې نه معلومه شوه چې د رد په مشرکانو چې د الله سره شریک نشته ستاسو د خپل عمل او په دې طریقه باندې ستاسو سره شریک نشته چې کله دا کافران دیو په کشته کې سواره شي نو بیا خالص الله را طلب کوي خپل بوتان دیر شي اطاعت خالص د الله کوي نو چې په سخت حالت کې تربوت قائل لی دا اللہ قائل پس سخت حالت کے تا اللہ را طلب کے نو دا دلیل لے پا دے باندے چھ اے کافرانو ستاسو دا خفت حالت نا معلوم شو چھ دا اللہ سر شرکان نشتے تازو پہ دا شرکان لوئی دا خواہش پرستی دا پا دے باندے سے دلیل نشتے لیکفروا د دې لپاره چې کفر وکړي هغه بما هغه څه باندې آتیناهم چې موږ ورکړی هغو ته ولیتمتعوا او د دې لپاره چې نفع واخلي هغو فسوف قریبه ده یعلمون معلوم وکړي هغو اولم یروا آیا نو کتلي هغو انا بېشکه موږ جعلنا ګرځولو موږ حرما آمنا خاوند امن ويتخطب الناس من حولهم او چتول شو خلق من حولهم چافر داغونا افا بالباطل ابباطل مانده يؤمنون او ایمان راوڑی و بنعمت اللہ او بنعمت دا اللہ بنده یکفرون کبر گیاہو اولم یرو انا جعلنا حرما آمین اهل مکه والاو بداویل چې یا محمد علیه السلام نه دې منې کړه موږ لره چې موږ داخل شو په دین ساه کې مګر موږ یېرېږو چې موږ لره به خلک اوچت کي موږ له به قتل کي او عرب زموږ نه ډېر دي نو که منگا پتا باندی ایمان راوڑو نو لہذا عرب با منگا قتل کی دا پاسی دا اوزر دیو مشرکان و پیشکاو بعضی مشرکان دا ایمان دا نراوڑو دا پارا دا دیو پاسی دا اوزر اللہ تعالیٰ پا دا او باندی وسرات پی
چې الله دې نه ګوري چې بېشکه موږ ګرځول دی حرم امن والا حرم امر کړی نو دا د امن حرم چا ورکړی دی دا الله خلق غیر شافر او چتولی شي قتل قتال کوي تاسو په امن کې نو چې الله د حرام د امن درکړی دی نو دغه ذات تاسو لا امن درکوي چې تاسو ایمان راوړئ نو تاسو به په امن کې او چې تاسو ایمان راوړئ نو کافر تاسو د ضرر او نقصان نشي رسولی لهذا ستاسو د ایمان د نه راوړو څه عذر نشته ومن اظلم څوک دی ډېر ظالم بلکې نشته ممن د هغه چا نه افترا علی الله کذبا چې تړلی و هغه په الله باندې دروغ او کذب بالحق یا تکذیب کړی و هغه بالحق د حق لما کله جاء او چې راغی د حق هغه ته الیس فی جهنم نه دی په جهنم کې مثوی ټکانه للکافرین دپاره د کافرانو تخویف اخروی دی به من اعظم ممن افترا علی الله الله کافری رہی چې کفر پرېږدی ایمان راوړه والذین کسان جاهدوا فینا چې محنت کړي هغو فینا موږ کې لنهدینهم نو خامخا موږ به وربخلو هغو ته سبلنا لارې خپلې وإن الله بشکل تعالی لمع المحسنین خامخا سره د نیکو کارو سره دی دې آیات ته وګورئ فینا بعض علما ذکر کوي چې پی په معنا مین دی مین عالیه دی معنا یې څه شو هغه خلک جاهدو چې جهاد کوي هغو د وجې زمن نه زمن د وجې نه جهاد کوشش یې په دین کې د وجې زمن نه یعنې د الله د رضا لپاره د الله د وجې په دین او په اسلام کې کوشش نو الله چې دغه خلکو ته موږ لارې کوله زمونږ د نزدېکت موږ ته د راتللو لارې موږ هغو ته کوله او خامخا هغو ته هغه لارې موږ ورښایو دویم معنا ته وګورئ والذین هغه لکه جاهدو چې کوشش کوي هغو فینا یعنې په شان زمن کې د الله په معرفت کې کوشش کوي زه الله معرفت ته ورسم ما ته معرفت د الله حاصل شي کما حق ته په دې نو کوشش کوي نو الله ویلا نهدینهم خامخا من ښایو هغو ته سبلنا لارې د راتلو چې زمونږ ته د راتلو دا لارې دي زمونږ ته د سیر کولو دا لارې دي هغه لارې ورته موږ ښایو چې لهذا په دې لارو باندې راشي بلې ترجمې ته وګورئ والذین هغه جاهدوا چې کوشش کوي په ثبات فینا یعنې په ثبات په ایمان باندې کوشش کوي په ثبات په ایمان باندې په ثبات په ایمان باندې لا کوشش کوي نو الله تعالی ویلا نهدینهم خامخا موږ ورښایو هغو ته لارې خپلې جنت ته جنت ته لارې ورته چې جنت ته لارې بعض علما ذکر کوي چې مراد د جهاد نه جهاد د کافر سره نو هغه خلک چې هغو جهاد کوي کینا د کافر سره جهاد کوي په من کې نو دغه خلکو ته موږ ورښایو لارې د شهادت ورته ورښایو بسم الله الرحمن الرحیم الف